کیسې به نه کوې کیسه ختمه شوله بس یارانه مرانه ختمه شوله د تصویرونه دې واپس در واخله تش کاغذونه دې واپس در واخله خندا جړه مې په سندره نه کوي خبره اوري نه خبره نه کوي که سیزمه هم مې زړه خوږېږي که سیرمه هم مې زړه خوږېږي او پیر خو مې نه چې جنډې دې ساتم چې بې دیدنه دروازې دې ساتم یو کال یا دوه اختره پسې واخله که خفه کېږي نه واپسې واخله. السلام علیکم قدرمن ناظرین د تاسو میزبان احمد شاه تاسو ګورئ ډیلی ریپورټرز قدرمن نن یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم د ایک سړي سره رفیع الله ملنګ په نوم بدنامي د خلک پیژني چې هر سړي ته الله رب العالمین یو فن ورکړی چاته په کښلي اواز ښه فن وي چاته په شعر جوړولو ښه فن وي چاته په شعر ویلې ښه فن وي د ته خدای پاک په ویلې ښه داسې یوه جادو یو داسې فن ورکړی ده چې څه کې د دا اواز اروایي به هغه سړی کنج کوي. و قدرمن دا پروګرام خصوصا می سفر پر ریکارډ کوم واشي نه رنگین پروګرام مو ځکوای نه شته ته لکه څنګه چې نه ملګری د میډیا ولورینه کوي و د ملنګ سړی مینن بیا تاسو سره مخ کړه د یو خپل فن خپل خړه اوس باندې تاسو سره شرینه ریکارډ کوي. السلام علیکم رفیع الله. وعلیکم السلام احمد شاه رشه برابر خیرینه دی. اول د مين اول ته وی چې خاصولي سرنګي زندگی د سرنګي تیریږي منه خوښ خو ډیر خوښ چې په هر حالت شکر وبوسي کنه ډیر خوښ یو زه به څه درته ووایم چې خلک مو سره د امره مینه کو خوښ په که چا په ګرینډر ته کتلی په ګرینډر سنډه بیا زه داس په سیټ ځه نه تللی ښه قدرمنې دی دا ویئ چې موږ کله دته ټلیفون وکړو چې احمد شاه بھائی میډیا نو مې لرس ہوتے بیا مو دوی چې رفیع الله بھائی یو پروګرام مو ته خامخا روکوي بیا دوی چې ته چېرسې یو زه سپیشل پارک د درسه مینهوالې ته ویې چې وجه خو نه څه نشه ویلی خو احمد شاه بھائی سترګې نه شرمیږي ګرون به وي چې د دې ته روغله کنې مو ویډیو ډېره مله بند کړې وي خو د دې پوره سپیشال مو ویل چې څه وي خو اسپیسي شیرینه دې ته ووایه انډي ولونر ته نوستې بلکل دغه شعرې پوره خو موږ ته څه پوي وځي شوي یو دوه لفظونه دي وایي چې غاړه کپي سبیل لاره کوي وابه اخلم غاړه کپي سبیل لاره کوي وابه اخلم زه لیونی یم دینار او درهم نه پیژنم او د خوشبویۍ نه اندازه د موسمونو لګوم د خوشبویۍ نه اندازه د موسمونو لګوم په سترګو ړوند یم د رنګه موسم نه پیژنم. یو بل دوه لفظونه دي یو دوه لفظونه ونیر دي ته ووایه چې د هغې خلکو به چیرې په میرو شپې نه راځي چې کومو خلکو د سورلو انتظار نه دی کړی او موږ له د ښکلو انتظار د زړونو ټک چولی ښکلو زمونږ د راتلو انتظار نه دی کړی هغې غریبې خو په هر اختر سکاره وړه کړي هغې غریبې د رنجو انتظار نه دی کړی. یو بل دې ته وایي چې ګل راکه او ګل واخله ښکل مې کا ګل راکه او ګل واخله ښکل مې کا ما نه خپل بدل واخله او ښکل مې کا او سترګې مې په تا پسې راووتې سترګې مې په تا پسې راووتې زړه مې مکمل واخله او ښکل مې کا او روغ ته سره مه کوه ټک دي ټول روغ ته سره مه کوه ټک دي ټول ما غوندې پاګل واخله او ښکل مې کا او یو په د میونښې ټول عوامې ته ووایم ځکه چې زه د امره دینداری سړی نه یم خو چې لږ کې خلکې توجه بدله شي یو وړیکی لفظ به ته وایي چې هر زنده چې د مردا په قبر ورشي هر زنده چې د مردا په قبر ورشي بس د دومره نصیحت په دې دنیا او یو اخري نظم دې ته وایي چې چای پرې وایي څوک داسې مینهوال دی وي څوک داسې تو باندې ګرون وي قسم دو په مټوله دنیا ګرونه دو چې په لا اله الا الله محمد رسول الله کلمات راوي دا ټول په مو ګرون دي زړه سارینه مې دي ماشاءالله. یو شی نظم دې ته وایي چې کیسې به نه کوي کیسه ختمه شوله کیسې به نه کوي کیسه ختمه شوله کیسې به نه کوي کیسه ختمه شوله بس یارانه مرانه ختمه شوله د تصویرونه دې واپس در واخله تش کاغذونه دې واپس در واخله خندا جړه مې په سندره نه کوي خبره اوري نه خبره نه کوي
کایسیزه ما هم مې زړه خوږېږي کایسیره ما هم مې زړه خوږېږي او پیر خو مې نه چې جنډې دې ساتم چې بې دیدنه دروازې دې ساتم یو کال یا دوه اختره پسې واخله که خفه کېږي نه واپسې واخله یو کال یا دوه اختره پسې واخله که خفه کېږي نه واپسې واخله هندو هم نه یم چې سجدې ورته کوم چې زړه مې ترک وکړي خیرې ورته کوم سوی ګلاب دې راسره پرېښې دا څه عذاب دې راسره پرېښې سوی ګلاب دې راسره پرېښې دا څه عذاب دې راسره پرېښې زما د اوښکې دې لیدلي که نه زما خیرې دې اورېدلي که نه وایم چې غر سره غر وجنګېږي چې ستا د سر سره غر وجنګېږي د سره ډولۍ د خدای په وینو رنګ کا د سرې ولۍ د خدای په ور پورې کا د خپل د سرو زرو هار دې ونه وژني زما د زړه ازار دې ونه وژني یو بل دې ته وایي چې که ته خطبه کوې نو زه به امامت وکړمه که ته خطبه کوې نو زه به امامت وکړمه کنې ته مخکې شه چې زه به اقامت وکړمه وایم چې د کاڼي کاڼي زړونه لکه اوبه نرم کم وایم چې د کاڼي کاڼي زړونه لکه اوبه نرم کم وایم چې زه دومره بېدرېحه محبت وکړمه او ورته پړ کړم او پړله په لاس کېدم یاران را یو کړمه خو لوی منافقت وکړمه ورته پړ کړم او پړله په خوله لاس کېدم یاران را یو کړمه خو لوی منافقت وکړمه او په ما الزام دې د سندرو نه به واوړمه نور په ما الزام دې د سندرو نه به واوړمه نور پرېږدئ چې نن په ترنم کې تلاوت وکړمه او د فرض وخت نه دی نشه مې پرېښې خوب نه راځي زم چې یو دوه رکعته نفل عبادت وکړمه نیسوپرې ته به اخري یو وایي چې حسن د سرور دی سره بسرې غورځوي حسن د سرور دی سره بسرې غورځوي هر خواته شر او شور دی سره بسرې غورځوي او د ستا د حسن بلې چې لمبې شولې د ستا د حسن بلې چې لمبې شولې زړګی مې په وسکور دی سره بسرې غورځوي او سړک ته چې د زلفو په مخ راکړلو سړک ته چې د زلفو په مخ راکړلو ځکه مې رنګ تور دی سره بسرې غورځوي نو تا چې شاهجهانه جز خفه کړلو جوړ شوی ته مای خور دی سره بسرې غورځوي وسلام قدرمنې دا و رفیع الله ملنګ چې تاسو ته خپل شرینه ډالۍ کړل او دی اخري خبره کوي یوه اخري خبره اورېدونکي ته کومه چې خفه نه شئ څه کې خولې نه مې غلط الفاظ وتلی وي غلط شعر وتلی وي چې تاسې ته ګیلا په ویلوړه وي معذرت غواړه ډېر چې څوک خفه نه شئ شه بس پختای مې سپرلی یې ټول مسلمان مې پختای سپرلی یې شه په مخ شه السلام علیکم